اللفظي وضعي التي لها العبرة بالمحاورات والعلوم على ثلاثة أنحاء. مولانا صاحب په دې دریم فصل کې دلالت لفظي وضعي تقسیموي درې اقسامو ته: مطابقي، تضمني، التزامي. مخکې په شپږو دلالتو کې تاسې ته تعین دي ما هو المراد که چې کارامت په منطقو کې کوم یو ده؟ لفظي، غیر لفظي نه ده، لفظي. او په لفظي کې طبعي او عقلي نه ده بلکې وضعي ده. اوس لفظي وضعي تقسیموي مطابقي. وجه د حصر پکې دا ده چې دلالت د دال په مدلول باندې څه مې ویلې؟ دلالت د دال په مدلول باندې دا به خالي نه وي، یا به دلالت په کل معنی موضوع له وي، یا به دلالت په بعض وي، یا به په لازم خارج وي. که په کلو، که په بعضو، او که په لازم خارج وي، په خارج لازم وي التزام. وشو مولانا صاحب دغه خبره په دې بل فصل کې به بیا د دې په مابین کې نسبتونه بیان کړي په اعتبار د لزوم او د عدم لزوم، چې دا مستلزم یې غله رده او که نه ده، هغه یې غله رده او نه ده. چېرته چې تضمني او التزامي راشي مطابقي که به یي به که به نه وي، چېرته چې مطابقي راشي دا بل به یي که به نه وي. دغه نسبتونه به وشو مولانا نو دی وایم بغي ما وای مناسبه د یو علما چې زده کړی شي چې کومه خبره دا یې نایب فاعل که چې ان الدلاله اللفظیه الوضعي، چې دلالت لفظي وضعي چې دغه لپاره اعتبار د په محاورات او په علومو کې على ثلاثه انحاء په دا په درې قسمه ده. یو پکې مطابقي ده، مطابقي هغه ده چې دلالت کې لفظ په تمام معنا موضوع له باندې دي لفظ لکه دلالت انسان په مجموعه حیوانات باندې. ولې مطابقي ورته وایي؟ ما ته وګورئ، مطابقی منصوب بسوی مطابقت، مطابقت موافقت توئی. او مولانا صاحب دی کی هم مانا مدلول مطابق دا موافق دا دی مانا موضوع له سرا. ولی انسان وضعه دی مجموعه حیوان ناطق لپاره مانا موضوع له مجموعه وکنوا. اس انسان دلالت مو که پچا باندی مجموعه باندی نو طابقا نعلو مدلول موافق شو دی مانا موضوع له سرا. مانا موضوع له کل حیوان ناطق ده، مانا مدلول هم سو ګرځیدله کل حیوان ناطق. نو ځکه کوم دلالت ورته وایي؟ ولې مطابقت نشته پکې؟ شته د مانا مدلول او د مانا موضوع له مابین. د بل ته تضمني ولې وایي؟ چې دلالت په جز د مانا موضوع له باندې وي، لکه دلالت انسان یوازې په حیوان یا یوازې په ناطق. دا ولې تضمني ده؟ تضمن چیز در بغل جز په ضمن دی کل کی وی کنه وی. نو مولانا صاحب دلته هم په ضمن دی کل کی وی. ولې معنا مدلوله چې یوازې حیوان ده یا یوازې هغه په ضمن دی مجموعه کې نه ده، نو معنا مدلوله په ضمن دی معنا موضوع له کې ده. او دا بل التزامی دلالت لپس په خارج باندې، لکه دلالت د انسان په قابل العلم چې یا دلالت د عامی په بصور باندې، دلالت د انسان په سائق باندې ډریور، دلالت د انسان په کاتب باندې، دا ټول خارج. ولې خارج؟ دا معنا چې نه عین معنا موضوع له ده او نه دی معنا موضوع له نه جز ده. خارج څه معنا؟ خارج دا مطلب نه چې سعودي کې اوسي، خارج دا معنا چې نه دی معنا موضوع له سره عین ده او نه دی معنا موضوع له نه جز ده، بلکې معنا مدلول خارج ده، نه دی معنا موضوع له سره عین ده او نه ترې نه جز. نو اعتراض واردېږي چې بیا دلالت په خارج باندې التزامي شو، نو ستا دلالت دی په دې پنکه باندې التزامي شي. ولې؟ ځکه دا پنکه خو نه دی تا د معنا موضوع له سره عین ده او نه ترې نه، ستا دلالت دی په دې پنکه باندې کوم دلالت شي؟ نو دی به وایي چې نه لزومي ذهني پکې شرط ده چې د معنا مدلولې او د معنا موضوع له مابین کې به څه وي؟ لزومي ذهني وي. څنګه لزومي ذهني؟ چې کلم تصور دی ملزوم وکې، لازم به خود به خوده چې تصور دی معنا موضوع له وکې، امانه مدلوله به ورسره راځي. او د دو د پنکې مابین کې لزومي ذهني شته. ولې موږ د ده تصور کړی و چې مخکې نو وس راغی پنکه له سره د موږ په ذهن کې نه وه، نو لزوم پکې نشته. نو په کوم خارج باندې به دلالت التزامي وي؟ لزومي وي. زه ګوره ورته نو دی وایي کوم ځای ته خبر رسېدلې وه؟ دا ځای د زر زر وایي دا وایي ان یدل اللفظ على جزء المعنى. ښه اوس ثانیه تضمني ده، هغه چاته وایي ان یدل اللفظ دلالت کوي لفظ په جزء د معنی موضوع باندې، لکه دلالت دی چا د انسان په حیوان باندې فقط یا په ناطق باندې فقط. وثالث دریم چې دلالت التزامي ده، هغه دې ته وایي چې دلالت نه کوي لفظ په معنی موضوع باندې او نه په جزء باندې، دا د خارج معنا کوي. څه معنا؟ چې دلالت د لفظ په خارج باندې. خارج څه معنا؟ چې نه عین وي
د دې خارج داسې معنا وکړه. ګوره دا د هغه کتاب ده بل علی معنا خارج او دې وسې ویلې علی معنا خارج او دا مخکې معنا د خارج وکړه. نو که داسې لنډې ویلې وای اسانه و چې دلالت په خارج باندې، خو چونکې دا د مبتدیانو کتاب ده نو خارج چې کومه ده هغه به نه پېژني، نو دې د خارج معنا یې وکړه چې خارج دا معنا چې عین معنا مو نه وي. دی وایي اوس اعتراض واردېږي چې ستا دلالت دې په پنکه باندې کوم دلالت شي؟ نو دی وایي نه لازم للموضوع له هغه معنا خارجه چې د معنا موضوع له سره لزوم وي لزوم او د دوی د پنکې مابین کې لزوم شته. اوس لازم څه معنا ما ته ګوري، د لزوم معنا څه ده؟ عدم انفکاک، چې دا شی له ده نه منفک کېږي. اوس دا زده کوي مولانا چې یو لازم عقلي ده، لزوم عقلي ده او بل لزوم عرفي ده. وجه د حصر پکې دا ده چې دا لزوم خو عدم انفکاک ته وایي که نه، نو چې یو شی له بل شي نه منفک کېږي یا به د عقل په نظر نه منفک کېږي. لکه دلالت د عام په بصور باندې، عام یې چیرته عقل تصور بغیر د بصور نه نشي کولی. تصور یې په دیوال کې کولی شي؟ نه، په ضمن د بصور کې باید تصور کوي. نو عقل په نظر باندې بصور د عام یې نه نشي منفک کېدلی. نو دا کوم لزوم ده؟ لزوم عقلي. او که چیرته نه منفک کېده په نظر د عرف باندې، دې ته کوم لزوم وایي؟ عرفي. لکه حاتم طوایي سره سخاوت او جود چې لازم ده، نو دلالت د حاتم طوایي په جود باندې دا دلالت په خارج لازم ده، خو دا کوم لازم ده؟ عرفي ده. عرف په نسبت باندې حاتم ملزومه او جود سره لازم ده. چې کله په عرف کې عوامو کې حاتم ذکر کې یو سر در باندې راوچت وی هغه لازم هغه سخي څه خسي نه سخي، هغه سخي نو او حاتم طوایي او هغه سخي خسي ځکه وایي هغه مسلم نه و، غیر مسلم د حاتم طوایي پوه نه شو په دې باندې. نو څه د مولانا او که نه هلته دمې مسپوحي به یې خوړي، پوه شوې په دې باندې او که نه او تاسې پوه شوې په دې باندې؟ ته پوه شوې که نه شو؟ نو وایه څه شو؟ نو مولانا صاحب دا کوم لازم شو؟ عرفي ده. یا دلالت د پېښور په ګرمي باندې کوم دلالت ده؟ دا دې کې لزوم عرفي ده. یاره چې هلکه چېرته سبق وایي د کویټ او په دې افغانستان کې چې خلک پېښور کې چې پېښور ذکر کې یو ده وایي څومره ګرمي ده پکې، نو ګرمي مستقله ذکر کړې ده که نه یوازې د پېښور ذکر هغه لره کافي شو؟ سوریاخیل داریکا وی خوا څنګه وخت دې تېراو نو خامخا ذهن هغه ته ځي. نو تاسې دا لزوم وپېژانده عرفي. کله یو شی له بل شي نه منفک کېږي په عرف کې، هغه ته کوم لزوم وایي؟ عرفي. خو ده نه پوهېږم لزوم عرفي ده نه ده ویلی ښه او ده نه ده ویلی لزوم عرفي، ده لزوم عقلي ویلی ده. په نزد اهل عربیتو باندې کوم لزوم معتبر ده؟ عام عرفي وي که عقلي وي؟ او که نه کوم لزوم؟ مطلق لزوم عرفي وي که؟ دا ډېر ښه مسلک ده د اهل عربیتو. منطقیان ورته لګېدلي نه لزوم عرفي نه ده پکې، کوم لزوم ده؟ تهذیب علامه تبتزانی صاحب شماره سلم ملا صاحب محب الله بهاري دا ټول ذهاب دې ته کړی ده چې لزوم مطلقاً شرط ده پکې، لزوم ذهني یعنی لزوم عقلي وي او که لزوم عرفي وي. ولې وای دلته چې دا تقسیم دی کړی د دلالت لفظي وضعي په مطابقي تضمن التزامي کې دا حصر عقلي ده. حصر عقلي چاته وایي؟ چې دایر په مابین دی د نفي د اثبات کې، نفي اثبات کې چې شو بیا عقل مجوزه قسم آخر لره نه وي، بیا هغه وایي که دا وایي یو شی ده و دومره لنډ وایي چې عقل مجوزه قسم آخر ځکه چې نفي اثبات کې شو خو نفي عدمي وي، اثبات وجودي وي. شی د وجودي او عدمي مابین کې به وي، یا به هغه وجودي یا به عدمي، دواړو مابین کې درېم واسطه نشي راتلی. ښه نو مولانا صاحب چې عقل مجوز قسم آخر لره نه وي، نو مولانا ټوله دنیا وایي حصر د دلالت لفظي وضعي په اقسامو ثلاثو کې دا کوم حصر ده؟ خبرې کوئ را سره کوم حصر ده؟ نو ماتن وایي، تبتزاني صاحب وایي، اهل عربیت ټول وایي، بیا به حصر په دې دریو کې باطل شي.
یو بل قسم په دلالت لفظي وضعي کې راشي چې دال بمی مدلول بمی دلالت لفظي بمی او نه به مطابقي وي نه به تضمني وي نه به التزامي لکه دلالت حاتم په چا باندې په جود باندې دا مطابقي ده ولې نه ده مطابقي کل معنا موضوع خو نه ده تضمني ده ولې نه ده جزم نه ده التزامي نه ده ولې التزامي کې تا لزوم عقلی معتبر کړی ده او عقل تصور دی ملزوم چې حاتم توعید کولای شي بغیر د چانه نو انفکاک راغی په نس د چا باندې د عقل باندې نو لزوم عقلیم پکې نشته نو التزامیم نشته نو یو نشته نو حصر په دریو کې باطل نشو ماتن ببر شیر سر تر او چت کا اهل عربیت وای مونږ ته وای مونږ لزوم عام وای لزوم عقلی وک لزوم عرفي نو کدلته لزوم عقلی نشته عرفي لزوم شتا نو دا هم ټیک د په دلالت التزامي کې لزوم شتا اگر که عقلی نشته عرفي پکې شته تاسو پوه شئ منطقيان هم دي ظالم زمانہ چیرته خطا کولای شي هغه وای مونږ صحیح سیټ ورکو دلالت دی حاتم په چا باندې وجود باندې دا مونږ په مطابقي کې داخل وای څوک وای منطقيان هغه څه وای وای دلالت دی حاتم په جود باندې توبه و باسه مطابقي کې څنګه داخل وای مطابقي کې نه دا هغه کې نه داخليږي ولې په مطابقي کې خو وضع وي او دلته څه نشته پکې هغه وای وضع عامه ده وضع شخصي وي وضع نوعي په الحقایق وي وضع نوعي په المجازات وي نو مولانا صاحب په مجازاتو کې که وضع حقيقي نشته وضع شخصي نشته وضع نوعي په المجازات شته نو مولانا دلالت مطابقي کې وضع وي ټیک ده خو وضع عام وي وضع شخصي وي که وضع نوعي وي نو دلته که وضع شخصي نشته وضع نوعي په الحقایق نشته وضع نوعي په المجازات شته نو هغه وایي دلالت حاتم په جود باندې دا په چا کې داخل وي مطابقي کې نو ان شاء الله د وضع د اقسام په خپل ځای کې ووایم درته ښه دا مې د منطقيانو له طرفه جواب درته وکړه نو وایي وای لکه د لفظ د عامي په بصور دا وش ولازم او لازم چې د چاته وای هغه دې ته وای چې منتقل کیږي ذهن د موضوع له وسألک دا زیات کوي مولانا دلته یاد کوي بیا دا لزوم ذهني چې کومه ده لزوم ذهني دی پیژاند لزوم عدم انفکاک ته وای او ذهني دا معنا یعنی عقلی چې د عقل په نسبت باندې یو شی دی بل شنه نه منفک کیږي دې ته کوم لزوم وای عقلی دا لزوم عقلی دوه قسمه ده یو بین بل غیر بین بین بیا دو قسمه ده بین بمعنى لا خص بین بمعنى لا عام غیر بین هم دو قسمه ده بمعنى لا خص بمعنى لا عام لزومی بین بمعنى لا خص دی ته وایي چې یوازې عقل یوازې تصور دی ملزوم کفایت کوي لپاره دی تصور دی چا دی لازم چې عقل تصور دی چا وکي دی ملزوم وکي لازم خود به خدا راضی ور سره او عقل جزم باللزوم کوي چې د دې دوړو مابین کې لزوم شته یو له بل نه منفک کیږي عام یې عدم البصور بصور خود به خود منډي ور سره وجب دی باندې پېښور ګرمي خود به خود منډي را سره د پېښور او د ګرمي مابین کې لزوم مبینه بمعنى لا خاصه چې تصور دی ملزوم وکي لازم خود به خود راضی ور سره نه کله کله یو شی زین تراولي بل خپل ور سره راضي ورجب دی باندې دا لزوم مبینه بمعنى او که یوازې تصور د ملزوم کفایت نه کوو تصور د ملزوم هم وخت تصور د لازم هم وخت بیا عقل جزم کوو په چا باندې نو دې ته مولانا صاحب لزوم بین بمعنى الاعم وایي لکه تصور د انسان وکا نو قابل العلم صلات الکتابت نه راځي ورسره قابل العلم صلات الکتابت ډیر کرته موږ تصور د انسان کوو خو قابل العلم او صنعت الکتابت ورسره دا صنعت الكتابت عطف دا په دې علم باندې دواړه د قابل لاندې دي قابل العلم قابل صنعت الكتابت صنعت کسب ته وایي قابل د کسب د کتابت چې د کتابت استعداد هم لري قابل معنا مستعد پوه شئ په دې باندې نو هلکه دا استعداد او قابلیت د علم او د صنعت الكتابت دا د انسان سره لازم د خو په لزوم بیین بمعنى اعم ډیر کرته موږ تصور د انسان کوو تصور د قابل علم صنعت الكتابت نور سره راځي بلکې څه چل به کوي تصور د چا بم کوي د انسان بم کوي او د چا بم کوي خبرې کوي را سره د قابل العلم او د قابل صنعت الكتابت تصور بم کوي بیا به عقل جزم په لزوم کوي څنګه تصور د انسان وکا انسان چاته وایي حیوان ناطق حیوان جسم نامی حساس متحرک بالپراٹھا کا نا
جسم نام حساس متحرک بالاراده دا د حیوان تصور شو. ناطق معنا مدرک دی چا د کلیاتو لکه حیوان مدرک د کلیاتو. بیا به د قابل العلم تصور وکړه. قابل معنا مستعد د علم او علم کلیات دي کني دي او قابل او مستعد د کتابت ار یو کسب چې د کلیات لري کنه او استعداد د کلیات خو په دکی د ولادت سره لګي عقل جزم کی چې د دې مابین کې صدا لزوم ده. خدای کله وک عقل جزم چې قابل العلم تصور یې مو قابل العلم سمانه مستعد علم علم دک کسب دک ار بلاده کلیات لري کی نه لري. نو قابل العلم معنا مستعد علوم او مستعد خدای د کنه ولی ناطق معنا مدرک دریابنده معقولاتو د سره لګي ولا. نو کله کله تصور دی ملزوم کفایت نه کوي بلکې تصور دی چا هم کوي لازم. بیا به عقل جزم باللزوم بینهما. دریم دا د مولانا صاحب چې مقایسه به مغواړي سمې ویلې څرنګه تصور دی چا موکا ملزوم تصور دی چا موکا دی مابین کې به مقایسه هم کوي داسې به سره بیا به عقل جزم باللزوم بینهما کوي. دې ته وایي تصور غیر بین بمعنى الاخص لکه زوجت چې لازم نه دي اربعه سره. نو اربعه تصور وکړه اربعه ما فوق دی چا د 300 ما تحت دی چا د 500. زوجیت تصور وکړه چې منقسمون متساویین د دواړو مابین کې به اوس مقایسه کوي. ولی زوجیت خو تر اربعو پورې خاص نه دي کنه زوجیت خو پر 10 کې هم راځي په 20 کې هم راځي د مابین کې بس وکړي مقایسه وکړي لکه عام او خاص چې سره مقایسه کوي. نو مقایسې نه وروسته به عقل جزم په لزوم رښتیا اربعه خو زوج دي کنه ځکه دام تقسیمیږي پوه شوې دې باندې. او که چېرته داسې و چې په مقایسه هم کار نه کېده بلکې دلیل خارجي ته پکې حاجت و لکه عالم او حادث. عالم حادث ده نو حادث لازم ده د عالم سره خو په لزوم غیر بین بمعنى الاعم سره. ولی تصور د عالم وکه عالم چاته وایي ما سوى الله. حادث مسبوق او ملحوق بالعدم هلکه د دې مابین کې په مقایسې هم کار نه کېږي و الا بیا به خلکو انکار نه کولی. فلاسفه څومره انکار کوي نو دلایل خارجي غواړي چې لانه متغیر. هلکه د صلات او د فرضیت په مابین کې کوم لزوم ده د صلات او د فرضیت مابین ځکه ویل لزوم غیر بین اعم ده. ولی صلات لازم ده صلات فرض ده لانها ماموره بها هر مامور بها فرض. دلیل دی صغرا اقیم الصلات دلیل دی کبرا امر دی وجوب لپاره وجب دی باندې دا شی به برابرې. نو که دلیل خارجي ته حاجت لاره دې ته غیر بین بمعنى اعم. نو منطقیانو په دې څلورو واړو کې لزوم بین بمعنى الاخص خو قدما مناطقه او متاخرین لزوم بین بمعنى الاعم معتبر دي. منطقیان څو ډلې دي؟ یوه ډله قدما هغه متقدمین مناطقه کوم لزوم معتبر او متاخرین کوم لزوم معتبر. خو مولانا صاحب امام رازی وروسته یو خبره کړې د دې په غرت کوي. نو مولانا صاحب هغه بیا رد بې ځایه ده ځکه چې امام رازی چې کومه ده هغه د متاخرینو نه ده او چې هغه د متاخرینو هغه لزوم بیان بمعنى اعم معتبر دي. هغه په نسبت باندې د مطابقي او د التزامي مابین کې تلازم له دواړو طرفونو چېرته چې التزامي او مطابقي وي چېرته چې مطابقي وي التزامي وي دا خو نه ته ضرور پوه نه شوې دې باندې هغه د متاخرینو په ډله کې د قدماو کې نه ده. خو دا خبره خو بیا سې کوله درته. نو لازم دې زده کړه دی واللازم ما ينتقلو لازم چاته وایي چا منتقل کېږي ذهن دی غنا د موضوع له نه ما ينتقل ذهن من الموضوع له الیه چې کله تصور دی چا وکړي د موضوع له وکړي یعنی د معنا ملزومي وکړي معنا موضوع له وایا مسما وایا معنا ملزومه وایا چې دغه تصور وکړي نو ذهن ذهاب کوي الیه چاته لازم. کله که دلالت انسان قابل سنت الکتابت یا لکه دلالت لفظ دی عام په بسور باندې دوه مثال یې راوړو. متقدمین خوشاله کړه متاخرین خوشاله کړه. متقدمین خوشاله کړه په دلالت عام په بسور چې عام یې راوړي تصور خود به خدا منډې راوړي. نو مولانا صاحب د دلالت انسان په قابل سنت الکتابت باندې دې کې کوم لزوم ده اوس مې درته ویلې لزوم بیان عام دا د متاخرین مسلک باندې دوه مثال یې راوړو.
فصل الدلالت التضمني والالتزامي. مولانا صاحب دا اوس هغه بیانوي چې په مابین د دلالات ثلاثو کې نسبت په اعتبار د لزوم او د عدم لزوم سره دوی مابین کې نسبتونه په اعتبار د لزوم او د عدم لزوم سره شته که نه شته وایي او شته. څنګه چېرته چې مطابقي وي آیا تضمني التزامي به وي ورسره که نه؟ چېرته چې التزامي او تضمني مطابقي به وي ورسره که نه؟ نو ګورئ مولانا صاحب هسې خو ډېرېږي 12 نسبتونه جوړېږي، شپږ په اعتبار د لزوم سره او شپږ په اعتبار د منطقیانو نور کار څه ده، هسې دا احتمالات او هغه زیاتوي درته پوه شئ په دې باندې. شپږ نسبتونه څنګه جوړېږي؟ د مطابقي د تضمني سره نسبت د عدم لزوم ده. چېرته چې مطابقي وي دا ضرور نه ده چې تضمني دي وي. نو لزوم راغی که عدم لزوم؟ عدم لزوم. لزوم پورته شو، عدم لزوم راغی، نو دوه نسبت خلاص شو که نه؟ د مطابقي نسبت له چا سره؟ التزامي سره. هم نسبت د چا ده؟ عدم لزوم. لزوم پورته شو. ولې دا نه ده ضرور چې چېرته مطابقي وي هلته د التزامي وي. نو عدم لزوم راغی، لزوم پورته شو، لزوم نشته. پوه شوې په دې باندې؟ اوس بالعکس ووایه، اوس څلور نسبتونه لاړه، اوس بالعکس راشه. بالعکس څنګه؟ چېرته چې تضمني وي هلته به مطابقي خامخا وي، دلته لزوم راغی، عدم لزوم پورته شو. چېرته چې التزامي وي مطابقي به خامخا وي، عدم لزوم پورته شو. نو څلور دلته لزوم راغله، عدم لزوم پورته شو. دوه لزوم راغله که نه؟ ولې چېرته چې تضمني وي، چېرته چې التزامي وي مطابقي به وي، عدم لزوم پورته شو. نو څلور نسبتونه ختم شو که نه؟ دلته څلور، هلته څو شو؟ اته. څلور اوس د تضمني د التزامي منځ کې د تضمني له التزامي سره عدم لزوم ده، لزوم پورته شو. د لزوم د التزامي له تضمني سره عدم لزوم ده، لزوم پورته شو. څلور نسبتونه دلته ختم شو. نو 12 نسبت. وشو مولانا صاحب وایه اوس تاسې اسانه زده کړئ. زه ووایه چېرته چې مطابقي وي دا ضرور نه ده چې التزامي دي وي. چېرته چې تضمني التزامي وي نو مطابقي ورسره ضروري ده. او د تضمني او د التزامي مابین کې عدم لزوم ده. چېرته چې تضمني وي دا ضرور نه ده چې التزامي دي راشي. چېرته چې التزامي وي دا ضرور نه ده چې هلته دي تضمني راشي. اوس وایه وجه څه ده؟ وایي مطابقي کېدی شي یو لفظ وضع وي د معنا بسیطې لپاره، لا لازم له، لازم هم نه لري، معنا یې هم بسیطه. نو چې معنا یې بسیطه شوه جز نه لري نو تضمني نشته. چې لازم هم نه لري التزامي هم نشته. او د دې طرف نه بیا لزوم ده. ولې؟ تضمني فهم د جز ته وایي که نه وایي؟ او جز همیشه په ضمن دی کل کې وي. التزامي فهم دی لازم، لازم همیشه په ضمن دی ملزوم کې. ملزومي کل معنا موضوع ده که نه ده؟ او کل هغه هم کل ده. نو مولانا صاحب چې تضمني راځي په ضمن دی مطابق زه هوایي لاین درته جوړوم بیا هم نه پوهېږي. څه مې ویلې؟ تضمني هغه فهم د جز و که نه و په ضمن دی. ولې؟ تضمني خو هغه جز ته وایي او جز په ضمن د چا کې وي؟ د کل کې وي. نو چې تضمني چېرته راغی؟ مطابقي راغی. او التزامي فهم د چا و؟ د لازمو. لازم په ضمن د چا کې وي؟ ملزوم بیا مطابقي نه ده. نو چېرته چې التزامي راغی مطابقي. او د دې په مابین کې هو عدم لزوم ده د تضمني او د التزامي مابین. ولې؟ چې چېرته تضمني وي دا نه ده ضرور چې ولې کېدای شي یو لفظ د واضح وضع کړی وي د معنا مرکبې لپاره، جز د لري خو لازم دی نه لري، نو تضمني راغی التزامي نشته. کېدای شي یو لفظ واضح وضع کړی د معنا بسیطې لپاره خو لازم دی لري، نو التزامي راغی تضمني. ولې؟ هغه جز نه لري. دقه خبره شو. خو ګوریا امام رازي صاحب ویلي دي مونږ خو دا ثابته کړه چې د مطابقي لزوم نشته له چا سره؟ نه له تضمني سره نه التزامي سره. امام رازي وایي شته. چېرته چې مطابقي وي التزامي به خامخا راځي، او چېرته چې التزامي وي مطابقي خو به خود راځي. دا خو ټول منو، خو انکار له چا نه کوو چې مطابقي چېرته وي التزامي ضرور نه ده. امام رازي وایي ضرور ده. ولې؟ وایي التزامي خو هغه معنا خارج لازمي ته وایي، او د هر لفظ سره معنا خارج لازمه شته. واقله انها ليست غیره، دا خو شته ورسره.
که بل شی نه وي دا خو شته چې دا کتاب ده او پیاله نه ده، پیاله ده جیکه نه ده، ټوپۍ ده او پټکی نه ده، انسان ده او خره نه ده، جماعت ده او غوجله نه ده. نو مولانا صاحب د ار لفظ سره انها لیست غیره شته چې د دې لفظ دغه معنا ده او دا نه ده، نو دا نه ده ورسره لازم ده. نو دی رد کوي مولانا صاحب چې ګوره مونږ لزومي بیینه بمعنی الاخص معتبر کړی ده، او لزومي بیان بمعنی الاخص دې ته وایي چې کله تصور د ملزوم وکړي خود به خوده، او ډیر کله ته مونږ تصور د لفظ کوو یوه معنا بله ذهن ته نه راځي، فضل د دې نه چې انها دا لیست غیره له سره نه تر اوسه پورې تا ذهن ته درغلی لیست غیره درغلی ده. بیا به ته په بازار کې څه کوې؟ په بازار کې به سودا اخلې، پیازو ته به ولاړې چې پیاز دیو ټماټر نه دي، آلو دیو ملی نه ده، ملی ده او آلوګان نه دي، ټوله ورځ به دا کوې. نو داسې مولانا چا کړي دي تر اوسه؟ نو مولانا صاحب داسې کېدی شي چې تصور د ملزوم هم وکړي او د دې لیس غیره هم وکړي، بیا عقل جزم په چا وکړي، خو دا حکم لزوم ده بیین بمعنی الاعم، او دا د مونږ په نس باندې وایي معتبر نه ده. خو خیر په امام رازي باندې دا اعتراض ځکه نه واردېږي چې هغه د چا نه ده؟ متاخرینو نه ده. یو حکم لزوم معتبر کړی ده، هغلته بیا لزوم جوړیږي، د مطابقي له طرف هم جوړیږي، التزامي له طرف. پوه شوئ که نه شوئ؟ پوه نه یم چې لیکلي دي که نه دي لیکلي، خو زه درته لګیا وم ښه، خو ګوره ورته خو یاد یې کوي چېرته بل کتاب کې هم شته. نو دی وایي پس نو دلالت التضمني ویل التزامي، دلالت تضمني التزامي لا توجدان بدون المطابقت، چېرته چې تضمني التزامي راغی مطابقي به راځي. وذلک دا خبره ثابته، ولې تضمني چې چېرته راغی ولې به مطابقي وي؟ ولې ان الجز لا يتصور بدون الكل، ځکه جز بغیر دی، نو چېرته چې تضمني راغی جز راغی نو کل مطابقي به راځي. وکذا لازم بدون الملزوم، چې فهم د لازم کوي ورسره به ولې لازم په ضمن د ملزوم کې وي خامخا. والتابع لا يوجد بدون المتبوع، والمطابقت مطابقت له طرفه لزوم نشته، ولې قد توجد بدونهما، کله کله مطابقي به وي نه به تضمني وي ورسره، ولې لجواز ان يوزع اللفظ لمعنى بسيط، معنا دې بسيطه وي. بسيط څه معنا؟ لا جزء له او ولا لازم له، لازم دې نه لري، نو نه تضمني شته. اوس که ته سوال وکړي چې لا نسلم، موږ نه منو چې ان يوجد معنا لا لازم له، موږ نه منو چې یو معنا دې موجوده شي او د هغې لپاره دی، بلکې لکه څرنګه چې التزامي مستلزم ده چا لره، نو مطابقي هم مستلزم ده التزامي لره. نو چې چېرته مطابقي وو التزامي به وي. ولې وایي موږ نه منو چې یو معنا دې موجوده شي لا لازم له، د هغه لپاره دې څه نه وي. ولې وایي مولانا شته په ان لكل معنى لازما، البته ته په طریقې د قطع سره شته، واقله کم از کم انه ليس غیره، خو شته ورسره چې دا لفظ دا معنا ده، دا بله نه ده، دا بله نه ده، بله نسته. نو بله نسته معنا لازمه ده که نه ده؟ د چا سره؟ د ار لفظ سره. چې ملا عبدالمالک اخوان عبدالمالک دا بله نسته. نو مولانا صاحب اقل قلنا من جواب کو چې المراد باللازم هو اللازم البین، لازم بین که بیانه، نو دی مونږ په نسبت باندې کوم لازم معتبر ده؟ لازم بین بمعنى الاخص، کوم معنى الاخص؟ الذي چې ذهن انتقال کوي د ملزومنا الیه د لازم ته، چې کله تصور د ملزوم وکړي. او دایخو وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينه، ولي لان كثيرا ما نتصور المعاني، ډیر کارته موږ تصور د معانی وکړو، ولا يخطر ببالنا د موږ په زړه کې نه تیریږي معنی الغیر، بالکل معنا دی غیر، فضل عن كونه ليس غيره، نو لزوم سره پکې نشته. فصل نو دی وای نه دا دی بل صفحه ته موږ خپل هغه ختمو. الدلاله اللفظ